هیڅ هم نه سنبالو. ما که څوک وژني ما له خپل قاتل معلوم دی. زموږ د چا سره دشمني نشته. زما پښتون بچی چې په هره سیمه دی هغه د امن او د سلامتۍ پیغام خوري. د امن جرګې زلمی چې په کومه سیمه دی په کومه خاوره دی د امن د سلامتۍ پیغام خوري. زما دې ګلالي بچي هم د خپلې خاورې د امن د سلامتۍ پیغام خورولو. زما د باجوړ وینه خاوره هغه د شهیدانو په وینه رنګ ده. څوک به د دې تپوس کوي، څوک به د دې پوښتنه کوي. زمونږ خو ځیګر جاړي د قوم په خدمت باندې د وردۍ په تقدس کې دننه مامورې او د جزا او سزا عمل زما د عدالتي نظام سره دی. نو سوال دی زما په دې ادارو باندې چې تر نن تاریخه پورې زما د سیمې څومره بچي ګلالي په نوخار، په مردان، په پېښور، په سوات، په باجوړ کې چې د شهیدانو مسکن دی هلته کې په ګولو سوري سوري شو، زرې زرې شو. تاسو ولې داسې د مرګ په خوب باندې ودی؟ کم سړي له مو سره هم سزا ورکا. ریحان زیب شهید رحمهم الله، الله دې د هغه شهادت د هغه وینه د پښتنې خاورې د امن، د سلامتۍ او د بقا ضمانت وګرځوي. په دې نړۍ کې د پښتون قوم سره لروبر یو ډیر لوی ظلم د جبر د بربریت بازار ګرم دی. د باجوړ په سیمه باندې الله رب کریم نران مجاهدین پیدا کوي د ایمان د کلمې خاوندان هلته ډیر زیات دي. د بد مرغه په تیرو وختونو کې هم زما د نشتل پارټی، زما د جمعیت علما اسلام، ښایسته علما کرام هغه په وینو کې ککړ شو. زړه مو زخمی شو. په هر فورم باندې مو اواز پورته کړی دی چې رب کریمه زما پښتون قوم خو د قربانۍ وړ دی. زما پښتون قوم خو د ملک د بقا او د سالمیت علمبردار دی. زما پښتون قوم خو د کشمیر د پاره هم خپلې وینې د ازادۍ په لار توی کړي دي. زما قوم د هرې کوڅې لر و بر په پېښور، په کالج، په یونیورسټۍ زما بچي، زما بچی، زما بازار، زما هیڅ شی محفوظ نه دی. موږ د وخت د مقتدر قوتونو په نوټس کې په هره سیمه باندې په هر وخت د امن جرګې د چیرمین په حیثیت دا آواز پورته کړی دی که چیرې ظلم د پښتون سره په کومه خاوره هم کیږي، د انسانیت سره ظلم کیږي، خو په هغې کې تخصص زما د دې پښتنې خاورې ولې دی؟ زما د پښتنو بچو، زما د زلمو ځوانانو، زما د لیډرانو وینه ولې تویږي؟ دوی خاموشي اختیاره کړې ده. ولې دوی قصدن په دې شیز باندې سترګې پټې کړې دي؟ زما لا انفورسمنټ ایجنسۍ څه کوي؟ ولې دوی تر نن تاریخه پورې یو دهشتګرد راوننیوه، سرعام یې وله سزا ورنکړه؟ نشته د دې علاج بغیر د دې نه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. چا چې یو مؤمن مسلمان بغیر د څه وجې نه قصدن عمدن قتل کو د هغه جزا جهنم دی. خو د جزا سره د رایج الوقت قانون د لاندې هغه له سزا ورکول زما د مقتدر قوتونو، زما د لا انفورسمنٹ ایجنسو سریام هغوی له سزا ورکول، د عبرت نمونه جوړول. څوک په زمونږ د دې شهید ګلالي بچي چې بغیر د څه وجې نه هغه قتل شو، د هغه بچی له به څوک د لاسه ورکوي؟ د هغه مور او د هغه خور او د هغه خاندان چې د هغه د وجود ککړ په ګولو سوری چې په ورځ د قیامت په دغه شهید د الله نه تپوس کوي چې وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. رب کریمه زه په کومه ګناه کې قتل شوم؟ زمونږ د دې ورور ګناه څه وه؟ نشته دلته پارټي نشته، دلته پارټي بازي نشته، دلته هیڅ شی نشته. هغه د کلمې خاوندو، زما د باجوړ د خاورې پیداوارو، د امن د سلامتۍ علمبردارو، هغه راپاسېدو خپل ژوند تېروي. ښه ښایسته د سوچ او فکر ترجمانو او چې په سوشل میډیا باندې ګوري په وینو کې ککړو. د پیغام ورکوم چې څومره ایجنسۍ دي زما د ملک، زما د وطن، زما د خاورې، زما او ستا په حفاظت باندې مامور
د دې بچی قتل دا زما د ټولو ادارو فیلیور دی، د پولیس دی، د اف سی دی، زما د عدالتي نظام په مخ باندې سپېړه ده. تر نن تاریخه پورې یو قاتل لا که هغه په نوخار کې دی، که په مردان کې دی، که په باجوړ کې دی، چې زما د سیمې څومره زلمي ځوانان، څومره علما کرام، څومره بچي، څومره د سکول شازلمي هغه قتل شوي دي، د هغې قاتل لا سریعام سزا چا ورکړې ده چې نه یې ورکې. زما د ریاست په واکمنو باندې دا یو سوال دی، دا یوه څپېړه ده. نو بیا به زه وایم ده چې باران یې مړ کي که څوک اور په ټول جهان ولګوي، څه به مړ شي هغه اور چې په خپله یې باران ولګوي. که ته قاتل نه نیسې، تا کې دومره قوت نشته، نو تا کې اهلیت ته سره نشته، بیا زما د دې بچي قاتل هم ته یې. زما ریاست ته دې قاتل دی، زما د ریاست ټولې ادارې د دې قاتلانې دي. زما دې ګلالۍ بچي له بچی له به او د هغه بیبي له د هغه د مور اوښکې به څوک وچوي، د هغه د رور اوښکې به څوک وچوي. زما د باجوړ وینه خاوره هغه د شهیدانو په وینه رنګ ده. څوک به د دې تپوس کوي، څوک به د دې پوښتنه کوي. زمونږ خو ځیګر جاړي، مونږ خو دا وایو مونږ له چټونه راځي، مونږ الیکشن کوو چې تاسو له سیکیورټي تھریټ دی، تاسو په دې لار مزه دا ګاډې سنبال کې، دا ګاډې سنبال کې، هېڅ څوک نه سنبالو. ما که څوک وژني ما له خپل قاتل معلوم دی. زمونږ د چا سره دشمني نشته. زما پښتون بچی چې په هره سیمه دی هغه د امن او د سلامتۍ پیغام خورئ. د امن جرګې زلمی چې په کومه سیمه دی، په کومه خاوره دی، د امن د سلامتۍ پیغام خورئ. زما دې ګلالي بچي هم د خپلې خاورې د امن د سلامتۍ پیغام خورولو. ډیپټي کمشنر صاحب، که ته هلته کې، که ته پی ای، که ته ای پی ای، که ته څوک هم او د قوم په خدمت باندې د وردۍ په تقدس کې دننه مامور او د جزا او سزا عمل زما د عدالتي نظام سره دی، نو سوال دی زما په دې ادارو باندې چې تر نن تاریخه پورې زما د سیمې څومره بچي ګلالي په نوخار، په مردان، په پیښور، په سوات، په باجوړ کې چې د شهیدانو مسکن دی، هلته کې په ګولو سوري سوري شو، زرې زرې شو. تاسو ولې داسې د مرګ په خوب باندې ودی؟ کم سړي له مو سریعام سزا ورکه؟ نه یې ورکې. زمونږ سوال دی، مونږ وایو مونږ دا مطالبه کوو چې راودې نیوی شي، سریعام دی ولا سزا ورشي او د عبرت نمونه دي شي. که چېرې ور دې نه که یا یې نه ورکې، نو دا د ګنجې واده دی، یقین مې نه شي. الله تعالی دې بله مور د ویر نه وساتي، الله دې بله بچی د یتیمۍ د سوري نه وساتي، الله تعالی دې بله ګلالی پیغله د خپل د سوري د سر نه محرومه کړي نه. د بده مرغه دا د پښتنو بې اتفاقي نه ده. دلته کې په دې ملک کې زما اجمل بابا وایي چې نه مو ځان تور کو، نه مونږ سپین پاتې شو، نه د دنیا شو، نه د دین پاتې شو. د بده مرغه پښتون قوم څه کوي یار؟ پښتون قوم د خپل حقوقو آواز پورته کوي، غلطه کوي، د ازادۍ آواز پورته کوي، غلطه کوي، خپل بچي له تعلیم غواړي، غلطه کوي، په خپله خاوره امن غواړي، غلطه کوي، د خپل تن بدن قرباني ورکوي، غلطه کوي. څه شی کوي زما د سره؟ څه شی کوي؟ یو شی دی، که چېرې دی د ازادۍ په آواز، دی د امن په آواز، دی د خپل حقوقو په آواز قتل کیږي او د ده د آواز د بغاوت دی، نو هر پښتون بچی باغي دی زما د سره، باغي دی. که دا قسم ته رویې ورسره رواني، نو ته دا بچی خو د یو وژلو خو سل به نور پیدا کیږي. هغه به سوال کوي د خپل سټیټ نه چې ته فیل ولې په انصاف کې، ستا د عدالت قلم ولې ولاړ دی، د پولیس قلم ولې ولاړ دی، زما ادارې ولې د مرګ په خوب باندې ودې دي، ولې دا د خپل شهري چې په ټکسونو دی د هغه ګردن مات که، خو هغه له ته د امن د سلامتۍ ضمانت نشي ورکولی. نو چې ته نشي ورکولی، نو هغه په داسې منطقه کې خو نه اوسېږي چې هلته لا قانونیت دی یا جبر او بربریت دی، هلته نه د مودي په حکومت کې دی، هغه نه هغه په غیره کې دی، چته هغه په خپل وطن کې دی، په خپل آزاد د کلمې په نوم باندې آزاد ملک پاکستان کې اوسېږي. زمونږ مطالبه ده د امن په فلور د پیر ذوالفقار باچا
د سید کمال شاه باچا زما د صوبایي امن جرګې سرلښکر په بیهاف باندې زما د امن جرګې په فلور باندې دا مطالبه د پښتون بچی په حیثیت د پښتون زلمی په حیثیت د امن د وګړي په حیثیت باندې زما د خپل ادارو له دا اپیل دی چې دا شی بند کې د دې نه خانه جنګي جوړیږي د پښتون بچی قتل عام بند کې مه کوئ ظلم مه کوئ جبر که چېرې د قاتل معلوم نشو د دې مطلب دا دی چې زما ادارې زما سټیټ د امن په لار باندې فیل دي څپېړه د قانون په مخ باندې خصوصا د پښتنو سره چې دا کومه معامله او دا کومه لوبه روانه ده دا قابل مذمت ده دا تذلیل دی زما د قانون آئین او دستور موږ خواست کوو ده چې مهرباني وکړئ د دې تحقیق وکړئ پر زور مطالبه ده زمونږ د هر شعري د پاکستاني شعري په حیثیت د یو پښتون زلمي په حیثیت باندې چې زما د دې ګلالي بچي د وینو تپوس وکړئ چې بله مور خور بله لور په خپل کور کې امن محسوس کړي د سلامتۍ پیغام محسوس کړي او دا ووایي چې واقعي زه په خپل آزاد ملک کې د آزادو خلکو د آزادو ادارو ترمنځ اوسېږم دا کومه مطالبه ده زموږ